بمکان قبل ان یقع من الارض فطيب بها نفسا. په دې ورځ باندې بنده چې کله قرباني کوي د قربانۍ یینه ځمکې ته نه تلی چې الله رب العالمین د دې بنده ګناهونه معاف کی. دا د قربانۍ فضیلت دی. یینه ځمکې ته لا نه ده توی شوي چې الله ستا ګناهونه په دې باندې معاف کوي. دغه شان روایت کې راځي که نه رسول الله صلی الله ترمذی شریف کې غالبا بس په تخبۃ العلمعی کې سید احمد پالنپوری سے دا قول را نقل کړل جلد نمبر 4 کې په باب الاضاحیه کې چې رسول الله بیبي فاطمه ته فرمایل کله چې قربانی کیږي خو دا مسله روسته را روانه ده دلته زنه ذکر کوم په تفصیل. کله چې قربانی کیږي تخپل قربانی ته ودرېږه. بیبي فاطمه زنانه ده خپل قربانی ته ولاړه ده. د الله نبی ورته فرمای وجه داره چې د دې یین ځمکې ته نه تلی چې الله ستا ګناه معاف کوي. دا دوا حدیث په دې باب کې دې زګینه پوری شو. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ هغه فرمای ان النبي صلی الله علیه وسلم قال وی فرمایل ضحوا وطيبوا بها انفسکم. قربانی په خوشحالی باندې تاسو کوئ ځکه الله به کې دومره اجر خو دی چې یې نظمکې ته نه تلی الله ستاسو ګناه معاف کړي. دی وجنه په خوشحالی باندې کوئ او د خوشحالی خبر هم ده چې زما ستا ګناهونه په یو یې نه تویولو باندې معاف کیږي. خوشحالی سره کول پکار دي د زړه په خوشحالی سره. اذا قال الله ليس في قلبك سوى الله په دې عمل کول پکار دي. فانه ليس من مسلم يوجه ضحيته الى القبلة الا كان دمها وفرسها وسوپها حسنات محضرات فی میزانه یوم القیامه. عائشہ فرمایي د الله نبی فرمایل قربانی کوي د دې په خاطر ځان الله جل جلاله ته پاک کوي. کله چې مسلمان د خپل قربانی مخ قبله طرف ته کی د دې یینا د دې غوشان د دې وړی دا په ورځ د قیامت د اعمالو په تل کې د نیکو په شکل کې پرتی په خوشحالی سے د الله نبی قربانی کوي. مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 4 صفحه نمبر 388 باب فضل الضحایا والهدى. دا د دې زګینه پوری 2-3 حدیث او 3 د قرآن آیاتونو ما د قربانی په ثبوت کې ستاسو په وړاندې باندې پیش کړو. دغه شان رسول الله علیه السلام په باره کې یو بل روایت کې راځي. انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي ضحى رسول الله بكبشين اقرنين املحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. دا ډیر د خوشحالی حدیث دی او امتی عاشق د پاره د خوشحالی مقام دی. انس بن مالک وایي د الله نبی به 2 قربانی کولی. یو قربانی به رسول الله د ځان د پاره کوله یو به د امت د پاره کوله. زمنګ د اکابرینو خلک کوئی دیو اکابر پرس زمنګ اکابرینو ځان د قرآن حدیث مطابق جوړ کړل ځکه موږ یادو د قرآن سنت سے ځان موافق جوړ کړل. کتا سو هغه څنګه علامه سید احمد پالنپوری سے لیکي چې زه 2 قربانی کوم. هغه وس وفات دی الله جل جلاله دی د حضرت قبر د نور منور کی فرمایل به ما به 2 قربانی کولی. یو قربانی به می د رسول الله د پاره کوله یو به می د ځان د پاره کوله. څنګه چې نبی علی السلام یو د امت د پاره کوله یو د ځان د پاره کوله. حضرت فرمایي ما به مخکې قربانی د رسول الله د پاره وکړه خپل قربانی به می روسته کوله. استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن سے داغه په مرکز کې داغه د طرف نه 4 قربانیان یا 5 کیږي. اوله قربانی د حضور علیه الصلاۃ والسلام د پاره کوي. زمنګ اکابرین ټول د صدیق په خپل ژوندۍ اکثر حال نه وي او بیا روسته الله حال را وباسي. دا زمنګ د اکابرین طریقه. دغه شان حضور به زمنګ د پاره یو قربانی کوله او یو به د ځان د پاره کوله. نو د حضور د لاس قربانی خو خامخ الله قبلې. خوشحالی خبردار چې د امت د طرف نه الله جل جلاله قربانی قبول کړل. دغه شان امتی له فکار دي چې هغه د خپل پیغمبر د طرف نه قربانی وکړي چې دغه مالدار. یو سړی ځان له قربانی کوي او یو سړی صاحب طاقت د ځان نم کوي. حضور علیه السلام لکه دا ډیر بختور انسان دی. علما وایي کوي په دې کې ډیر زیات ثواب او اجر دی. ځکه علی رضی الله تعالی عنہ چې داغه په باره کې روایت کې راځي ان علی انه کان یضحی بکبشین احدهما عن النبي والاخر عن نفسه فقيل له فقال امرني به عن النبي فلا ادعوه ابدا. هذا علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل هغه به 2 قربانی کولی. نو یو به د پیغمبر د طرف نه یو به د خپل طرف نه. چاته تاسو کو علی فرمایل د الله نبی ماته ویلی چې زما د طرف نه قربانی کوه. نو موږ ته خواګر چې نه دی ویلی علی ته ویل دي لیکن
کومنګ ځان پیغمبر ته دسی ګڼو لکه څنګه چې علي پیغمبر علی السلام ته نږدې دغه شان موږ ځان روحاني اولاد د حضور علی السلام ګڼو پکار د چې موږ د خپل پیغمبر د طرف نه قرباني وکړو پکار د چې موږ د خپل رسول صلی الله علیه وسلم د طرف نه قرباني وکړو وقد رخص بعض اهل العلم امام ترمذی رحمت الله علیه بیا را نقل کوي تفصیل چې بعضی اهل علم رخصت ورکړل اي ذحي عن الميت د مړي د طرف نه قرباني کولای شي کنه شي سلور وانه امامان هغه د دې حدیث په ترو باندې چې رسول الله د دنیا نه تلو علي رضی الله تعالی عنہ د هغه د طرف نه قرباني کوله فرمایي چې تر بل میت مړي د طرف نه پلار نیکو تر را ردی او پاتشو د هغه د طرف نه قرباني کولای شي په دې کې ګناه نشته او بهتره خبره ده حضرت عبد الله بن مبارک فرمای احب الی ان يتصدق عنه چې زه د طرف د مړي د طرف نه صدقه وکم د قربانۍ نه ماته غوره ده ولا یزحي وزحا او قرباني ونکم وان زحا او کچرته قرباني وکي فلا یاکل منها شيئا ويتصدق بها كلها او بیا حضرت فرمای ک قرباني دي ته وم کړه هغه خو په خپل نه خوري او صدقه کې لیکن زمونږ لار دا ده چې هغه غوښه هم ته خوړلی شي څنګه چې د خپلې قربانۍ غوښه ته خوړلی شي د مړي د طرف نه تا یینه توی کړه د دغې غوښه هم ته خوړلی شي هېڅ کراهت په دې مسئله کې نشته الله جل جلاله دې موږ خپل صحیح بندګان جوړ کړي